دې سړی یو ځل په ما پسې د سوات نه په ملکنډ کې به ډیوټۍ وم او په ما پسې ملکنډ ته ډوډۍ راوړې وه. ما ته وایي چې روټۍ به مې ستا سره یې په هغه ورځ وي. ما ورته ویل ټیک ته بس ما هلته چې څه په نوکرۍ په ځي کې خلک څه وایي چې څه تیار وي هغه تیار وي خیال نه دی. نو ما ویل زه روټۍ به ما تیاره کړله چې اوس کته مې د ګاډي نه په دلیر سره کوزي کړې ډوډۍ خو ما د سوات نه راوړې ملګرو راته وایي دا څنګه مېلمه وروره اوس د دې تاریان یم چې ته راغلې زما دوکان ته راته ولې راوړي نه کنه نو په کار ده چې زما مېلمه دا د پښتنو هغه مینه ده ستا سره او بیا خو ستا سره لکه دغه دی که نه نه دا خو خیر زما د ډېر ټایمه شق دی که نه دا خو چې کم دی که نه دا سړی نو دا زما د ډېر ټایم مطلب ملګری هم دی اوس زه هم هغه شان خیال ساتم ځکه چې یوه شپه یې د شپې ما ته ویې یاره وی راچکر کېږي نه شپه وه که نه او کم ځای ته درغلی یم ځې سیکۍ که نه سیکۍ نوم دی دغه ځای یاره په ډیوټۍ کې مې یو ملګري ته بل ته مې راځه لکه دا وایي چې راشه راځه خواله راچکر شه د شپې لاړو ډېره غټه لار ده سیکۍ ته بیا پیاده پکې ډېره لار ده نو دا بس مړه ته لیونی بس ټیک دی یاره وادرېده نعیم شاکر خو زما ګوره زما پیژنګلو چې کم دی که نه خپل اوقات په چرته هم نه هېري دا نعیم شاکر دی لکه مطلب په سوشل میډیا یو نیازک خان کار کوو په هغه ټایم کې د شعر و شاعرۍ پیج یې چلو یو دې سړي چلو او د ده سره پیله غزل ما ویلي 2016 وه که 17 وه 17 بس د 16 ختمېده د ټایم وه ډېر ټایم وشو ډېره مننه خوشحاله شئ مهرباني